مسلمانان د کوم نن مسلمانان تاجران د غیباری کې سو خبرې کړې دي خاص کر خیبر پختونخوا کې کوم د قرآن کله ګرځي هغه په سینټ کې دا خطاب کړی دی کے اوپر آ کر تبلیغ کر بحیثیت غیر مسلم میرے لیے شرم کا مقام ہے. سر آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ، رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے، مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلم کھلا گھوم رہا ہے. آپ دیکھیں کیلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے 150 روپے کا تھا، آج 400 450 روپے کا ہے. اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں، اسی طرح سے آپ گوشت کی قیمت دیکھیں، اسی طرح دوسری ضرورت زندگی دیکھیں. سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں. سر میں غیر مسلم ہوں، مجھے بھی شرم آ رہی ہے. سر میں آپ کو بتا دوں، سر میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر میرے دوست ہیں مجھے کہتے ہیں کہ دنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ. تو یہ عمل دے کر دنیش کمار کلمہ پڑھے گا؟ پہلے آپ ان شیطانوں کو جو ذخیرہ اندوز ہے، جو منافع خور ہے، ان کو تو مسلمان بنائے، پھر دنیش کمار کے اوپر آ کر تبلیغ کر. لکه شرم مقام د موږ لپاره مسلمانان لپاره پښتنو لپاره چیرې ایو هندو چې کوم دی هغه ته شرم ورځي، حیا ورځي، هغه چې کوم دی په دې خفه کېږي چې روژه د رمضان دی او چې کوم دی نو دی چې نه ګرانېږي روژې نه بغیر ارزان وي، خو چې کله روژه راشي نو موږ یې ګران کړو، خو لمونځونه اودسونه هم کوو، ورسه کوو، نفلونه هم کوو، عبادتونه هم کوو، خو بیا هم چې کوم دی نو ملاوټ یې کوو. څوک چې کوم دی په کیمې کې ګازرې اچي او څوک چې کوم دی د خره غوښې په خلکو باندې خرڅوي. دا د ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د خفګان مقام دی. نور موږ الله پاک څه داسې رحم وکړي چې یاره موږ دا حل ملاوټ یې کوو، دغه کوو، ځینې ګراګران خرڅوو. نو دغه ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ، انشاءالله بیا به یو نوی ویډیو سره تاسو ته حاضرېږو. د الله په امان.